الرحمن الرحيم باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وصلى الله عليه وسلم. یو دو درې قدم بشات زید کتاب الایمان کې قانون دا ټول بحث دیو باب دیو حدیث په یو ځای باندې نه کی لګوشي بیا به مخه ته زه بیا برستو راځي مخکې امور الایمان ذکر شو. په امور الایمان کې دا فرمایل چې یاره ټوله نیکی په دې کې منحصر نه شي او سړی دی مخ قبله ته مشرق مغرب ته ولكن البر بر من آمن بالله. وردلت آمن بالله ورپسې ورستو بیا الله باندې ایمان راوړي د آیت تر اخره پورې وای. و دینه معلومه شو چې د محدثینو مذهب ثابت ولكن البر من آمن بالله. یو محدثین وای چې ایمان ذل اجزاء او ذل اجزاء مرکبی او مرکب یزيد و ينقص. بردانه د چې مخ مشرق مغرب ته بردار آمن بالله چې په الله باندې یقین ول یوم الاخر دویم جوش د قیامت ورځ ول ملائکه. تاسو ورو کتابونو کې ویلي چې ملائکه د ملائکتون نه دا ملائکتون د اولوکت نه دا اولوکت رسالت او قوت او طاقت ته وي بار دک دي او اجسام نورانی لا یعصون الله ما امرهم دي او دا قرنګ ول یوم الاخر د دنیا په ورځ د ورځو ته چې نسبت والے د قیامت ورځ اخیری ده او چې جنت او جهنم ته والے اوله ده. والکتاب کالف لام برای عهد کې قران شریف او کله جنس کې یو سلو څلور کتابونه دا بل ټوز د ایمان د ون نبیین 1,40,000 کم وبېش انبیاء کرام 343 پکې رسول و دینه خدا معلومه شو چې ایمان ذل اجزاء ده. نو غرض د امام بخاری رحمت الله علیه په لیس البر سره ثابت ول د مذهب د محدثینو دي چې ایمان ذل اجزاء ده او ذل اجزاء مرکب او مرکب یزيد و ينقص او جزء اعظم په ایمان کې تصدیق. محدثین څلوي خلق دي یار وی من درې والا ځای اصلي وی اقرار تصدیق او عمل او البته جزء اعظم پکې تصدیق وی او باقی درې والا ځای اصلي او دام نو وی چې په انتفاع دي جزء انتفاع دي کل راځي لکه خوارج او معتزله چې دغه مرتکب دي کبیره ته کافر نه وي محدثین ده. نو غرض د امام بخاری هم دلته ثابت شو. دویم کستا سو خیالي دا هر یو ټکي په خپل ځای قابل تفصیل او تشریح ده خو نه کی د انبیاء ټول تفصیل بکې د رسول بکې د فرشتو بکې د کتب بکې هغه دلته کېږي. شقیق بن ابي عبد الله دا یو تابعی تر شوی. شقیق بن ابي عبد الله او په تابعینو کې یو لوی بزرګ او ولی تر شوی. هغه وی د رسول الله مبارک په صحابه کرامو کې اوی چیر تم دانه دی ویل چې د اسلام او د شریعت په احکامو کې د یو حکم پاتې شو د پاتې کېدل د کفر سوا د منځنه یو حکم په احکامو د اسلام دی هغه ترک او پاتې کېدو تک صحابه او کفر نه دی ویلي سوا د منځنه دته کفر ویلي او المل د دین ستنه او که قصدن عمدن سړی پریدي کفر کده سستی دی وجه نه پریدي فسق ده. یاره دا څومره عظیم شان ګناه ده چې سړی پریدي
وی وګورئ د المنز قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مولانا صاحب قد افلح المؤمنون کې الف لام راغله. الف لام برای عهد کامل په مؤمنانو کې هغه دي چې دوی په مانځ کې خشوع کوي. نو کستا خیالي موږ به کله خوش طبیم کوله. په جلالین شریف کې مشکات شریف کې چې یو خشوع ده، یو خضوع ده، یو تواضع ده، یو تضرع ده. څلور وړه جلالین شریف کې هلته د دې تفصیل راځي. د خشوع تعلق د څه سره ده، د خضوع څه سره ده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. چې په لمانځه کې خشوع وي، باطینی توجه الله ته برابر، باطینی توجه الله ته برابر. دا خبره به عمدا سره روانه ده چې ایمان یوازې تصدیق قلبي ته ګورې نه وای. د تصدیق قلبي نه پس لمونځ ده، او لمونځ ته صورت د لمانځه نه ده چې قیام رکوع قاعده سجده ده، بلکې حقیقت مراد ده چې لمونځ به مشتمل په خشوع باندې، او د هغې نه پس بیا د نور اعمال ورسره زیاتی. وآتا الزکات ولکت ایمان ذل اجزا ده. د تصدیق قلبی نه پس منځ د سره د خشوع نه، د لمانځه نه پس زکات دا بل عمل، او د زکات نه پس ذوی القربا سره احسان او ښه سلوک دا بل یو عمل. او دا قرن چې والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، چې کله خپلو کې معاهدې کړي هغه پوره کوي. او ورپسې والصابرین هم د صابرین. امام بخاری رحمت الله علیه آیت ذکر کوي او ټوکړه الآیه اقرأ الآیه الى اخره طالب او آیت تر اخره وایا. استدلال کوي امام بخاری په دې باندې چې ایمان ذل اجزا ده، او ذل اجزا مرکبی، او مرکب یزید و ینقص وی، فلهذا ایمان یزید و ینقص. د هر آیت او د هر حدیث نه باندې د محدثینو مذهب ثابتای، ځکه په خپل باندې د محدث. اوس که څوک تاسو ته دا وایي چې زه ټیک شو آیت نه معلوم شو مذهب د محدثینو، مذهب د محدثینو ثابت شو، بیا خدا معنی چې په باب د ایمان کې د محدثینو رایه چې ایمان مرکب د صحیح شي. دا آیاتونه چې دلته امام بخاری راوړل لپاره د ترکیب د ایمان، دا خو په خلاف د احناف باندې یو مضبوط دلیل جوړي. مذهب حنفی د فقهاو غي تسنس وای نه داسې نه ده چې دا آیاتونه په خلاف د مذهب حنفی او مسلک حنفی د حجت او دلیل جوړ. دا ځکه نشي جوړه دی. ګوري جی قد افلح المؤمنون، دلته دا مؤمنون خپل معنا او کا مصدقین او تصدیق کوون، او دا ورستو چې څومره جملې راځي من آمن بالله والیوم الاخر، دا ټول جملې چې کوم راغلي دي دلته په واسطه دی واو حرف عطف سره راغلي، او عطف تقاضا د مغایرت کوي. رکن اصلی جزء اعظم په باب د ایمان کې دا تصدیق. اقرار باللسان شرط لپاره د اجرا د احکام، عمل بالارکان ثمره د ایمان. دا آیاتونه خو زمونږ په خلاف باندې دلیل او حجت نه جوړېدی شي او نه جوړ شوي. منو مذهب ته محدثینو به ثابتې، امام بخاری محدث ته محدثانه مذهب ته به ترجیح ورکوي، لیکن رد په مذهب حنفی باندې نشي کېدلی. ایمان ځان له ذکر ده، ورسره دا څومره اشیاء چې من آمن بالله والیوم الاخر وا دا ټول ځان له جملې. ایمان ځان له ده، او اعمال ځان له دي، او اقرار ځان له ده، او عطف تقاضا د مغایرت کوي. مولانا صاحب زیارت پر سبق کې دا هم تاسو واورئ. د ابو هريره رضی الله عنه روایت، یو زمانہ و د ابو هريره رضی الله عنه حالات بشرو کېده. احوال الراوی وی د موضوع اوس وفاق المدارس والا نه هلس کال عمدہ پیغامات ورکي مدرسو ته، چې احوال الراوی یا د روات او احوال د بنه بیانوي.
وخت کمی نهایت مختصر هغه زمانہ لړ چې بخاری په 2 غنټه 2.5 غنټه به وسلوخ ملټه 15 ملټه نو د دې وجنه کستا خیالي په مشکات شریف کې احوال د روات ولګ ذکر چې د کم کال باندې ایمان راوړی د اسلام نه مخکې نعمت سوا بعد الاسلام نعمت سره تعداد د روایت څومره ده هغه سره زمونږ کار نشته والایمان بضع و 70 و 60 و 30 تعدد د روایت راغلو تعارض بین روایت راغله د ایمان سره پاسه شپته شو همیشه خو د سره پاسه بیا دی 15 دی نو تا ویل چې د ټولو نه مراد تکثیر د تهدید نه ده بیا به تعارض نه تصریح په عدد اقل نفي د عدد اکثر نه کې بیا به تعارض نه دال قبيله د املا بالزائد نه ده بیا به تعارض نه او بیا تاسو دام ویل چې ول حیا او شعبه من الايمان وجد تخصیص د حیا دا د حیا تخصیص ولې کړي او د حیا معنا سره لږ مې درته ویل او حیا کې څو تقسیم دي او دلته کوم حیا مراد مولانا صاحب د حیا خطبه تفسیر تاسو کړی دی پاک پروردگار دی وکی چې د حیا لفظ دی اوریدو د کتو سره هغه دواړه تفسیر او تعریف استاسو ذهن ترش یو تعریف داو کیفیت یعتر الانسان عند خوف ما یلام به او یذم دا یو کیفیت یو بنده تعریض کیږي په داسې وخت کې چې دا بنده په یو عمل کې مصروفي او چې څوک یې وګوري یا ورته پیغور ورکي یا تانه ورکي یا ملامتي او یا مذمت ذکر او دویم تعریف انقباض النفس عن القبائح ځان کنټرول کول بندول قبائحونه انقباض النفس عن القبائح یو امر قبیح ده لاغین ځان ساتل او ځان بچ کول ده حیات وزنا قبیح ده لواتت قبیح ده جواری قبیح ده پردو خزو بس قتل قبیح دي د تهمت زایونو کې ګرځیدل قبیح دي بیا مولانا سے مبارک تاسو دا ویلې چې د ایمان په څه د پاسه شپېته شاخونو کې تخصیص د حیا ولې کړل ویل حیا داس یو صفت چې کله په بنده کې راشي هغه تمام تر حقوق الله په ځای کوي او تمام تر حقوق العباد په ځای کوي او چې تر څو پورې حیا نه راغلی نه انسان حقوق الله ادا کوي شي او نه حقوق العباد کدا څنګه دی دا شرم او حیا کا بچا کی وی دی الله حقوق او د بنده بټول پځای اذا فاتك الحیا فافعل ما شئ او کدا پچا کې نه ګوري بیا یو حکم نشي ادا کوي حیا کې چې دو تقسیم تقسیم اولی باندې حیات څلور قسمه و او دلته چې ول حیا شعبه من الايمان دنو د دې بل څه مطلب چې کومه حیا مراد یو ته حیا عقلی وای حیا عقلی دا معنا یو شی قبیح ده عقلا عقل ورته قبیح وای عقل سلیم ورته قبیح وای نو د عقل سلیم د وجنا چې یو شی قبیح او ته ځان ساتي د ته حیا عقلی وای یو ته حیات طبيعي وای حیات طبيعي دی ته وای چې یو شی قبیح د طبعا طبيعت سلیم ورته قبیح وای نو تو ورته ځان سات انقباض النفس عن القبیح طبعا ځان ساتل د هغه اشیاء نه چې هغه کې قباحت طبيعي ده دا حیات طبيعي دریم حیا عرفی حیا عرفی دیتا وی انقباض النفس
عن الامور المستقبحة عرفا چې کوم تعبیر تکي عن القبيح يعني الامور المستقبحة طبعا ځان ساتل لآغ امور اشیاءونا چې طبیعت قبیحه ګڼي او څلورم انقباض النفس عن الامور المستقبحة شرعا لآغ اشیاء امور نزان ساتل چې شریعت ورته قبیح وای چې شریعت ورته قبیح چې شرعا قبیح دي چکم اشیاء الله او رسول قران او حدیث قبیح ګرځولې دي لاغه نه ځان ساتل دته حیا او دا حیا شرعي ده او بیا چې یو خبره مې درته کوه معترض په دې ځای ډېر اعتراض کوي غټ هغه دا وایي چې په دې څلورو اقسامو د حیا کې عقلی طبیعي عرفي شرعي تا چې ویل والحیا شعبة من الايمان په دې ځای کې کومه حیا مراد زلګ لن راتا او تعبیر بدل کر رحمت الله داسي وایا د ایمان په تعریف کې چې ایمان ذل اجزا ده یو جزء حیا ده نو کومه حیات نه مراد ده عقلی مراد ده طبيعي مراد ده عرفي مراد ده که شرعي مراد کما حیا معتبر ده کما مراد ده علامه طیبی رحمت الله علیه وی شرعی حیا مراد کاشمیری سے وی شرعی مراد بدر الدین عینی وی شرعی مراد ډیر کم کسانو عقلی او طبيعي ویلي وراجح قول دار چې حیا شرعی مراد والحیا شعبة من الايمان آغا حیا چې شرعی حیا ده د ایمان په شاخونو کې یو شاخ ده بس دویم دی یو غټ اعتراض راځي او دې باب نه مخکې دا ویلو ختمول غواړي المسلم من سلم المسلمون هغه دا چې د فقها اهل سنت والجماعت محدثین اهل سنت والجماعت ولمن غنول چې د اهل سنت والجماعت باندې څلور دلیل دی یو به کې محدثین هم دی یو فقها معترض وی په دې مې پوي کا چې د محدثینو مذهب په حق ده او کده فقها په حق ده دواړه کو نشي کېدای چې صحیح شي دا فقها چې وی ایمان بسيط او محدثین وی مرکب نو کچه ته مذهب د فقها او صحیح وي او ظاهر چې مذهب د محدثین غیر صحیح او که مذهب د محدثین صحیح وي بیا ظاهر چې مذهب د فقها او غیر صحیح او حالان کې اهل سنت والجماعت دواړه د اعتراض دویم صورت جواب بیوي دویم صورت بدا سے وکی عجیب خبره دادا کفرق باطله هغه کوي اختلاف وو دي کیزه هغه نه ګیلا نشته کفرق باطله اعتراض کوي یا اختلاف کوي کرامیه جهمیه مرجئه معتزله خوارج څوک ایمان ته بسيط او څوک مرکب هغه نه من ګیلا نه کوي نو اوس محدثین ولي کوي دا کار او فقهای ولي کوي فقهام په حق دي محدثین په حق دي دواړه مستحق دي اهل سنت دوی دا اختلاف ولي کوي معتزله او نګیلا نشته خوارج او نشته کرامیه مرجئه جهمیه او نشته دا سوال یو صورتونه دوه کوئی شو به باندې جواب واو علماء کرام فرمایي د عظیم مقدس کتاب عظیم شرح وای دا اختلاف حقیقی نه ده دا اختلاف نه ده د فقها او د محدثینو منځ کې اختلاف حقیقی نه ده هغه د نورو فرقو سره ده
دا دواړه اهل سنت والجماعت دي وای چې حقیقي نه دا بیا څه ده کشمیری صاحب وای دا اختلاف د عصر و زمان غزالی صاحب وای رازی صاحب وای دا اختلاف او تنازع لفظي ده او تنازع لفظي کې تا ته پته ده چې د ستا مدعا زمانه مو زما مدعا تمنه څنګه نزاع لفظي ده وای ګوره دا محدثین وای چې ایمان مرکب ایمان کامل او فقهاوی بسیط نفسی ایمان ولتاونه ویل چې ایمان مفصل دا بل ایمان مجمل دویم اداره چې دا اختلاف د عصر او زمان دا نه د حجت او برهان لانجه به علی وای چې د حجت او د برهان اختلاف دی دا د عصر او د زمان د عصر او د زمان په دې معنی ده چې د فقهاو په زمانه کې چې و څوک ډېر وجي معتزله او خوارج هغه به ویل چې ایمان مرکب د اجزاء یا ثلاثه او درې وړ اجزاء اصلي دي او په انتفاع د جزء انتفاع د کل چې چا چې ترک العمل وکړي کافر فقها را پاتې د دې په خلاف چې زمون په مذهب کو مرتکب د کبیره کافر نه ده وځه قصدن منفرخه انکار نه ده کړي مرتکب د کبیره د کافر خو نه ده یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله سره د کبیره ګناه ورته نسبت کړی یا عباد او هغه وی کې عمل پاتې شو کې اقرار پاتې شو خوارج وی سوچ کافر د معتزله وی منزله بین المنزلتين فقها وینا چې رکن اعظم په باب ایمان کې تصدیق بالقلب دا غوي اگر کا ترک العمل کړه د مسلمان دا اختلاف د عصر او د زمانه د فقهاو زمانه کې څوک دي معتزله او خوارج دی هغه په ضد باندې دوی د اعلان د محدثینو په زمانه کې مرجئه کرامیه جهمیه هغه لمړ ایمان یو تصدیق را ما عمل کوا کډیو کا فائدہ نشتا ما ګنا نه ځان ساته ک ګنا دی وکړه نقصان نشته کرامیه جهمیه او بویل مرجئه او کرامیه او بویل صرف اقرار عمل او تصدیق محدثین را پاجد و ظالمان و اعمال ولی حدر خلقم په گناه ولی ورواچول چې صرف تصدیق کوه نور چې هر قسم گناه کوي عمل مکو اقرار کوه نور کوه گناهونه نقصان نشته محدثینو د دې په ضد کلک موقف اختیار چې ایمان عبارت د اجزاء ثلاثه عمل معتبر ده اقرار معتبر ده البته جزء اصلی او جزء اعظم پکې تصدیق او په ترک العمل باندې به ګناه وی او ګناه مستحق د عقاب د ګناهګار ته عذاب ملوي او البته کافر کېږي نه دا خو د عصر او د زمانه اختلاف او بیا تاسو که خیال کنه چې د کتابونو کې ویلي دي لس قسم د حیا نور دی هغه د تقسیم ثانوي وي مشکات شریف کې وایي حیا والاستحقاق حیا التحقیر حیا الجنایت حیا التعظیم حیا التبجیل حیا الاکرام حیا التقصیر فی العبادت لیکن هغه سره زموږ سروکار نشته بس دغه ځای کې د امام بخاری خبره واغه سره پوښ باب المسلم دے باب کے غرض د امام بخاری رحمت الله علیه درې خبرې پہلا خبر ادا ترجیح ورکول مذهب د محدثینو دویم ایمان مرکب او دریم ایمان زیادت او نقصان قبلې دا درې خبرې دا غرض د باب شو د امام بخاری رحمت الله علیه او کتا سلک باندې سوچ وکړي باب امور الایمان تو ګورئ او باب المسلم من سلمت تو ګورئ د دې باب د مخکی باب سره ربط په سیاق او سباق کېشتا د دواړو بابونو ربط په سیاق او سباق کېشتا التم درې خبره ثابتول او دلتم درې خبره ثابتولې خو یو خبره دلته اضافه ده وسه او هغه خبره ده
امام بخاری رحمت الله علیه په دې ننانی باب کې چې موږ او تاسو وایو د ذکر کوي هغه اشیاء چې هغه سره قوت ایمانی حاصلي ایمانی قوت حاصلي خا د قوت ایمانی امور هغه اشیاء ذکر کوي هغه اعمال ذکر کوي چې هغه سره په ایمان کې قوت او طاقت زیاتی. دویم امام بخاری هغه اعمال ذکر کوي چې هغه سره د مؤمن د درجاتو بلندی راځي درجه ور باندې بلندی. او دریم اداره اعمال چې تقویت د ایمان او قوت ایمانی د پر راځي دا په خپلو کې متفاوت الګجی افشاء السلام ترک الاذیت مینا محبت دا ټول امور د ایمان دي کنه دي ورشتیا او پیر صاحب دا اقامت الصلاه درسي په حالت باس یاس کې چا سره مدد کول دا ایتاء الزکات ترسي تا تبدوي چې ایمان خو مرکب ده د ډېر امور نه خدا ډېر امت امور سره قوت په ایمان کې راځي او دغه امور په خپلو کې متفاوت د یو امر او عمل مرتبه او درجه دی بل نه اوچته خا د یو بل نه مرتبه اوچته دي او جی اوچته ایمان ذل اجزاء مرکبی او مرکب قابل د زیادت او د نقصان. خلاصه د دې باب سره المسلم من سلم المسلمون امام بخاری رحمت الله علیه د دې باب خلاصه داسې ذکر کوي چې ادنا شعبه په ایمان کې دارا چې بل مسلمان ته پلاس او جب zarar نه ورکه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم کې الف لام دا غدر توای ادنا مرتبه او شعبه د ایمان دار چې نور مسلمانانو ته پلاس او جب zarar نه رسي او نه ورکه. خا دا د دې باب خلاصه ده. او المسلم کې الف لام کې محدثین دو توجیه کوي. یو دا چې د جنس ته پاره د جنس مسلمان تانوی الف لام جنسی چې په دې سره اشاره کیږي او ماهیت کلی ته چې هغه موجودیږي په ضمن د ډیرو افراد. جنس مسلمان هغه د لاسه نور مسلمانان د جبه او د لاس د zarar نه محفوظ او محمود. لکه المؤمن من امنه الناس على انفسهم ودمائهم مؤمن دیتا وی چې نور مسلمانان په امن کې وي دی هغه وینه او مالونه او سرونه بددنه په امن. دوی مدار چې الف لام برای عهد خارجي کا هغه څو ټول ورځ مسلمانان لګیا دي یو بل ته zarar رسي پلاسم رسي په جب ام رسي نو ولدا مسلمانان نه دي کبیره ګناه ده نو مرتکب دي کبیره خو اهل سنت ورته کافر نه وای نو تب وای چې الف لام برای عهد معهود په مسلم کامل المسلم الکامل کامل مسلمان دادا چې نور مسلمانان بدد د لاس او د جبه د zarar نه سالم او محفوظ به یامدا خسته توجیه چالی فلان برای عهد خارجی کو معهود پده مسلم کامل کو کامل مسلمان نخدا دا چې نور مسلمانان بدد د جبه او د لاس د zarar نه پامن. او بیا مولانا صاحب من سلم المسلمون من لسانه ويده یا الله محدثین سب ذوق خلق علمی ذوق ډیر تا ته دا خبره کوي. مولانا صاحب مبارکه دا لسان په ید باندې ولی مقدم کړه من لسانه ويده نو دا لاندې کتابونه 12 وجه ذکر کړي
من بدرې یا څلور ذکر کوزګه تاسو ټول علماء شو یو وجه دا ده چې د جبې ضرر کثیر دا او د لاس قلیل د جبې ضرر کثیر او د لاس قلیل او کثیر احق بالتقدیم ولی جی پجبا کنظلم کی پجبا دروغم ویلے کی پجبا بہتانم کی پجبا غیبتم کی پجبا نمامتم کی دا کثیر شو کنا او رحمت الله پلا سکی یو گزار و د جب ضرر کثیر او د لاس ضرر قلیل او کثیر احق بالتقدیم دویم د جب ضرر ژوندي تم دا او مړی تم دا ګوره ډیر خلق دي بخاری کے بدا روایت راشد تعلیق براؤ امام بخاری کہ آخر زمانہ کے بدا سے خلق پیدا شی کہ سلف صالحین و بس بکنزل کئی صحابہ تابعین تبتا او فن پا جب بانی مڑی تم ضرر رسی جواندی تم رسی او پلاس بانی جواندی تا رسی و مڑی تا پیر سب یو خواستہ خبر و ناشنا خبر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ د امام مالک رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کرے مدینہ منورہ و امام مالک صاحب جواندے و مبارک درس حدیث بیکاو آغا وقت دن علوی عالم مدینہ کی بلناو مدینہ گردونوا کی اوکور کی او زنانہ وفات زنانه چې وفات شو نو هغه د کور زنانه ورته غسل ورکړي کوشش دا کوي مرګ نه خلاصای نشته زنانه تر د خپل کور زنانه غسل ورکړي او سړی تر د خپل کور سړی غسل ورکړي کېدای شي چې بدن کې داسې عیبونه وي چې د هغې په ښکاره کېدو باندې د پلار په بدن کې وي بچي خفه کېږي د بچي وي پلار خفه کېږي نو بیا خو اولاد د پلار عیبونه نه وي نه پلار د اولاد عیبونه نو چې پردي دې راوسته غسل د پیور کار چاته به وایي یاره ما غسل ورکو بدن یې داسې وسخه بوی و بدن یې خو ډېرې کیسې دي زنانه ته غسل ورکو یوه زنانه ده چې دا لګیا ده د بدن باندې لاس وهي او نور یې اوبه اچوي په دې عورت او ستر یې ورته لاس لګېدلی نو دا وایي په مزه یې ځان سره ویلی وایي وای دا له څومره ښایسته عورت دی ده په دې باندې څومره زناګانې کړي دې وینا سره د قدرت شان ده د همدې غاسل زنانه لاس د دې مړې زنانه په عورت ونښته لاس و چې څومره کوشش کوي لاس کولاویږي نه و دا نور زنانه ورته و چې شابه زر کوه وایي نه چې لاس مې نښته آخر ورته ویلې وایي زما لاس ونښته دا خبره لږ شور شوه د کور نورې زنانو پې خبرې شوې سړو وایي چې زر غسل ورکوي د جنازې ټیم ده دا خبره سړو ته ورسېد سړو د محلې امام ته ولې ما سره د دې حل نشته ورشي امام مالک صاحب نه تپوس وکړئ چې یو ښځه مړه ده غسل یې ورکو او غاسل لاس د هغې په عورت یې نښتی امام مالک صاحب ته ورغله او ورته یې داسې وکړئ ورشي جلاد راوغواړي چې کوړې لګوي او دا کومه ښځه چې غسل ورکوي غاسله دې باندې د کوړې حد قذف ولګي دا به ټیک د غسل وخت کې په شرمګاه لاس لګېدلی او څه غلط نسبت به یې کړی ګورئ ورته چې کله جلاد راغی او کوړې یې ورکولې چې آخري کوړه یې ولګوله د ښځې لاس کوله ښځې نه تپوس وشو چې دا ولې ولا وایي بس دا غلطي مانه وشوه ښځه ډېره ښکلې وه ځوانه وه نو ما په عورت لاس ولګېده نو ما ویل چې تا خو به ډېر داسې بدفعلي وي او څه ګوره مړې ښځې ته ضرر ورسو که نه خو هغه هم د کرامت خاونده وه که
د کرامت خاوند وا دې ته وای کرامت بعد الوفات ته معنی کنه معنی منګي منو یو عالم درس کو والد رحمت الله علیه فرمایل یاغه استاد کې وی درس به جمی کې مالته مدرسې نه وي درسونه جمع او مقبره کې یو ځای والته بکیناست نور وې دې کې یو خر دو ګرځیدل نو دې یو خر په یو قبر امتیاز یو وې دې مولانا صاحب ویل دا چې درس کو ویلی وې دا الله دې قبر کې چې پروت د نو غټ خر کوسته که خرکوس نه وای او تا په امتیاز کړي وي ول به خلته د قبر نم در کړي او خرکوس ده وی طالبان وخندل وی طالبانو یاد ساتي چې زمړ شم ما بدل ته دفن کوي کنه چې حکم ځای می درس او د مقبره کې خر ډیر ګرځي او کچا دا کیفیت ولیده وای که خر د خر زوی نو دا دی راشي زما په قبر د امتیاز بیا به پته ولله بنزل اسکال پس وفات شو عالم سپینګیره طالبان بالتن ورته 50 پیتا تیا ناستو کتابونه ام داسې واقعیا پیغه شو یو خر راغی او د مولانا صاحب د قبر سر طرف ته یو وخت په دې قبر کې خو د بل لاندې امتیاز وکول وې دی الله قدرت د اخر داسې هړیږي او زورونه وਹੀ طالبان ورته خیال نه ده دیکھ نیمه غنټه تیر شو طالبانو یو بل ته الکه د اخر تغلت ولال د زورونه وਹੀ وهړیږي تلای نشي دیکھ دو طالبانو ته خبر یاد شو ودا خو استاد محترم خبر وی طالبان په مخ ټول راځم شو خبر زما والد صاحب او مکه ځای کې زما والد صاحب درسونه ډیر بیا کړی ویل چې دا راغله ورته ویل چې حضرت قسم په خدای ستا کرامت منله ودا یو مردار حیوان دا بلید دا بیا قلبی وقوف دا نور ما تکلیف وا وی تاسو په خدای یقین وکئ دا خر داسی او 2 غزه 2.5 غزه لري گزار شو داسې په یو اړه پریو او چې پریو تر امباړي شروع کړی بیا بریک نه لګیدو منډه واله بیا مقبره کې چا خر نو کتل اوس خلک نه مني کنه اولیاء او کرامت چیرته مني نو غرض دا چې ګوره په جبه باندې مړی تم zarar رسی او ژوندۍ ته او پلاس باندې یو ژوندۍ ته درې مداده چې د جبه zarar حاضر تم دا او غایب تم دا او پلاس باندې zarar حاضر ترسي او غایب ته نرسي جراحات السنان لهن تیام ولا يلتام ما جرح اللسان پر هر دنيزه خد چې جوړيږي په مرهم بد پر هر د جب چتر عمر سره سم د لاس پر هر کلاس د چا ماتم کز یو کال پس بدر نهيري او د جب زخم ته حیات نهيري بیا سوال دادا چې اخر دا جب او لاس ذکر کده دا معنا کڅو پسر وه بلته وه نو وه جائز نتب وینا اصل کې زیات zarar چې سړی رسي نو یا په جب او یا په لاس دا بنا بر اغلب او بنا بر اکثر دا حکم شوی بنا بر اغلب دې معنا دانه چې سړی په سر وه پلته یو دا جایز دا حکم بنا بر اغلب او اکثر جب باندې ولاس باندې zarar دریم سوال دار راغی من سلم المسلمون کامل مسلمان دار چې نور مسلمانان د دنه سالمي دلا جوه نو دینه دوه خبره راوته نو کچیرته یو مسلمان کافر ته zarar رسي نو معنا جائز یا څاروي ته zarar رسي وا میخه ګډه بيزه او وਹੀ جائز حالانکه اسلام وایي چې کافر تم به موجب zarar نشه رسوي او څاروي ته نشه رسوي لا تعذبوا اے خلق الله دار خدای مخلوق ته تکلیف بنور نو چې مسلمان ته محفوظ کې کافر غیر محفوظ نو خیر ده یا څاروي نو تبوه چې دا مسلمانان خو ذکر کړي چې دا اشرف المخلوقات او حیوان ته تعظیم ورکول به موجب ګناه او پاتې شو کافران دوا وجونه یو د دې وجنه چې په دار اسلام کې اکثر مسلمانان کافران نه په دار اسلام کې مسلمانان وسی او دویم د دې وجنه ک غیر مسلم وی هغه په اقلیت کې دي
وسوګره پېښور کې هندوان شته سیکان شته عیسایان شته په اقلیت کې دي که په اکثریت کې دي اکثر لره حکم دی کولی او مسلمان ذکر کړه له وجه د شرافت نه او چې کافر هم در سره اوسېږي او جزیه درکوي ټیکس درکوي یا په پاسپورټ ویزه راغلی ده هغه ته هم ضرر رسولی نشي او حکم په دې ده چې دار اسلام د اکثره باشندگان دي دار اسلام مسلمانان په دې باندې پوه شو جي دویمه خبره ده حدیث پاک کې دام راځي والمهاجر من مولانا سے ہجرت معنی ترک په لغت کې هجرت ترک ته وایي او دا بیا یو هجرت حقیقی د ترک معنی الله عن پر خودل د هغه ګناهونو چې الله غي نه منع کړي المهاجر من هجر معنی الله عن دا حقیقی هجرت دا حقیقی مهاجر او مجازی مهاجر المهاجر من هجر اهله وعياله ووطنه لاعلاء كلمه الله ولحفاظه الدين ترک الاهل والعيال والوطن بال بچو جیداد او کور پرید او بل ځای تازه اعلاء د کلمت الله او تحفظ د دین لپاره دا هجرت حقیقی ده او دلته ګوري هم دغه بیا مراد اوس د عبارت وای وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله ترک عنه. الاسیت یو شعبه د ایمان شو کنه شو نو ایمان ذو الشعب ذو الاجزاء شو ذو الاجزاء مرکب شو مرکب يزيد وينقص فلهذا قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد العالى عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم با جزاكم الله د دې باب دا مطلب دا د روایت پکې د چې کامل مسلمان څوک دا کامل مهاجر او د دوړو خبرو تعلق چون کې د ترکیب سره دا د زیادت نقصان سره ده نو د محدثینو مذهب امام بخاری ثابت دا بل حصہ لګ ګرانه